السلام علیکم سر جی دا غریب خلک دی راغلي دي دا والی سي پرچې دفتر ته سي اجي سه څو ورځې کېږي چې ته به دا ایسې دفتر ته د خپل لرګیو دپاره بچیو دپاره زه کوم لرګي وړې راوړې هلته تو نه څو ورځې لګېږي چې پرچه وړې راوړې هغه نه دسخطی والا کله د 4 ورځې کله 5 ورځې تېرې شي پوه شه هغه د لوډ شو کور ونه شي دا ځره کوشش دي دي نه شي بیا ځکه ټول تاګ را تاګ ست د چوکوي نه 4 5 شپې ورځې انده تاګ را تاګ کوو دا د ایسی آفیس نه کوم دفتر نه کوم هغه نه تاسو ته ایسې دلته نه بخمخو دسخط هغه نه بخمخو پرچه جوړو بس مته چې کوزي کوشو په نه شي کوزه د دسخط وکي بیا برس ټول پرچه لګرتا که ټول پرچه کوم ترخه خسره د دوه ټکی په لیکي دا پرچه د ایسی دفتر ته راشي دي کې صرف ته لیکي سي آر ایف او نمبر دا ویریفیکیشن دا لیکي د ایسی دفتر نه د ډي سي طرف په ایس اجازهات نه شوی ته دا کټوله څه مسله دا لرګي ولا مسله ده ته انده پرچه د ډي سي دفتر نه راوړي کسه آر ایف او سی کې انته دا څنګه راغلی ته ها حواله سي دفتر نه پرچه جوړ کړی کسه څه دا ټول خلکو ته تکلیف حالانکه ډي سي طرف آرډر دی ته ای سي دفتر به هیڅ کله هیڅ اجازتنامه نه جوړوي تاسو هم دغته ناست یو تاسو هم دغته ناست مخکې پرچې 500 روپۍ اخیستل اوس تاسې څو د خولې نه لږ د بلګشت کلي لږ د ګاډي خلی او 1500 د ټیکټر خلی 1000 روپۍ د چی شي پکپی خلی او 1500 د خلی د ټیکټر خلی تاسو اول ای سي ته پرچه اول ای سي ته یوړله بیا هم دلته کې وروړه ریپورټ مو وکړو بیا هم ای سي ته وروړه بیا هم فوټوکاپي وبستلې فوټوکاپیونه بعد بیا هغې سټمپ ولګولو دلته کې راغلي تقریبا جمعرات نه مو انتظار کوو مته اوه ورځې تاسو په دغې پرچې په دې باندې لګېږي صحیح شوله نور ملګري ټول همدې حوالې څه به راغلي دي سر جی سے قانون په تناظر په هغه کې وکړو ډي سي صاحب یو لیټر کړی دی چې سنټرل ای سي هېڅ اتورټي نه لري چې هغه د لرګیو حوالې سره چاته سرټیفیکیټ یا چاته هغه ترانسپورټیشن دپاره اجازتنامه ورکړي هغه باوجود دا غریب خلک ورور ته کوم ځای نه راغلی زه تبع خو نشم څومره کرایه به لګېږي یو طرفې ته هغه ځای نه خو 2.5 یو طرفه دي 2.5 بله طرفه 2.5 یو طرفه دی اوه ورځې خو به کېږي چې ته ورځې کېږي یاد ور وخت ښه اوه ورځو نه دا 2.5 راغلی کېږي دي کور نه کېږي حالانکه د سنټرل ای سي دفتر دی کې هېڅ کور نشته چې هغه نورې خرچې اوسې به شي واخو ته زه کوو دلته ورځې زیاته ورځې لکه تقریبا د زیاته خرچه راشي لرګي ضروري دي کله ده لرګي ضروري دي نو ژمی د سوړه وخت نه ګیس لرو نو غریب خلک د کیکر والا ټیکټر کوم راتللو هغه رسې بند شوي دي کیکر والا هغه بند کړي هغه بند شوي وو ښه هغه بند دی سنټرل و د لرګي راوړي خپل لرګي راوړي خپل لرګي راوړو خپل پټي لرګي راوړو او بچي مچو ته دلته بجلی ګیس وغیره شي نشو دي بجلی نشته ری بجلی خو وینه خبر دی بچو او ګیس شته نه ګیس خرڅول نه شي ته کوم ځای نه راوړې ګندم ګندم څو ورځې کېږي څه رسي یوه هفته شوه یوه هفته څو سي نه جوړېږي څومره خرچات وشي 500 روپۍ کرایه دی ګندم یوه د ماښام 500 دی بله د ماښام 500 روپۍ ډیزل قیمت دی بس کرایه زیاته کړي خو دا سنټرل ای سي نه یو په دفتر نه څه ته دغه شاړه دسخطی دغه کې څو ورځې لګېږي دې کې یاره 15 شپې ورځې ولګي صحیح نو ډي سي صاحب موږ ته ریکویسټ کوو خدای دې وکړي چې ته خپل ای سي صاحب ته هم دغه حوالې سره لیکل ورکړي چې دا غریب خلک 500 روپۍ لګي او د هفتې کې د کور نه کې د څېړې والا لرګی وي هغه لار کې هغه ته چال جوړوي یاره هغوی بیا پیسې میسې ته وخلي بیا رپرېږدي دي کنې هغوی لار کې هم ورسره چال وال کوي خبرې ده چې 1000 روپۍ لار کې نه وایي چېرې تا له څېړې دی دا څه شی دی څه شی دی خپل لرګی باوجود باندې بیا هغه لار کې هر نه پیسې خلي نو علاقې کې حکومت څه هغه نه دی لګولی څېړي میړي نه علاوه حکومت چې د ځنګلات لا کړی دی الایچي وغیره یو شی نشته یو شی نشته نه ځنګلات د الایچي شته نه بل شی شته هلته مو چې چیک پوسټ باندې ودرې بس 100 روپۍ پې ورکړي بس که پیسې ورکړي بیا اسانه خلاص شي که پیسې ورنکړي بیا اعتنا څېړی دی هغه دی دغه دی چال ودرېد 4 ګنټې 5 ګنټې ټوله شپه کله تېره شي ویلوړ وره پورې څوره پیسې نه دا واقعا خو مسله شي او وروره تاسو مسله دی ته پرچه جوړه دی کس کوم ځای نه راوړې زه مزرین نه راځم مزرین سم ورځې ته راځم د لورې مسلې هو دی ته وخیلې او د موټول نه غاټه مسله دی چې دی خوان او چړي او نختار او غصبان کړي صحیح نه د مغره کې بل یو لرګی نشته صحیح شو دی چې سپیدار خو د مغرو کې نه کېږي حکومت لاک نه دی کړی نه یو بوټی مو ته نه دی لا کړی توت مو ته نه دی لاک شوی نه د مویې لکې کېږي
موی لګي کې خوان کېږي او څېړي کېږي نختار کېږي قدرتي ادي مو مې بان کړی زه خپې ورپسې کوم چې یې پخه کړو او ضروري یاد دی ساړه دی د ساړه خو پوه شولې مړه کړی یاد سړی دی اوس موږ کې څومره خرچه به کېږي چې دا سره ایسي دفتر نه تو دا پرچار جوړوله یاره چې دا اخر اینډ ته رسوي که نه نه یو ګاډي منې 1000 روپۍ خرچه څه وشي نو موږ دیگه خوشحال وو افسوس خبره ده یار مننه تو څه نامه دی ما نام عرفان مننه